آیا سهولت جوړولې دپاره جنکندن اسانۍ دپاره څه داسې اعمال یا عوامل و اسباب شته دي چې انسان جنکندن اسان شي، انسان ته سهولت میلو شي جنکندن کې؟ که څه ځنه عوامل و اسباب روایتو کې ذکر شوي دي څه باعث جوړیږي انسان جنکندن اسان شي. هغوی نه یو شی ابتدایي اولی شی دا دی چې جنکندن اسانوي چا څه ایمان قوي وي، چا څه مضبوط ایمان وي، هغه ته جنکندن اسانیږي، سهولت جوړیږي. قوي ایمان دا دی چې چا بروسه، باور، اعتقاد خدای باندې پخته وي، مرگ انسان یو نابودی نبولی، مرگ انسان خدای سره ملاقات بولی و مرگ ته ښه نظیر کوي، ښه نگاه کوي. روایتو کې شته چې کله اسرائیل حضرت ابراهیم علیه السلام نه سلیوي اخیستله جنکندانې و، نو ابراهیم پیغمبر تعجب وکړو، اسرائیل ته دی څنګه راغلی؟ هغه ورته چې سلیوي اخیستلې ته راغلی یم چې تا نه سلیوي قبض کوم، قبض روح وشي. ابراهیم پیغمبر تپوس نه وکړو، پوښتنه ورنه وکړله څه ایحب الحبیب ان یموت الحبیب. الفاظ دا شي د عربی کې څه آیا یو دوست یو ملګری دا خوښوي چې خپل مرګلی دوست مړ کي، سلیوي ورنه واخلي. کله اسرائیل دغه خبره د ابراهیم علیه السلام واورېدله، واپس شو پروردګار ته دی چې ابراهیم خلیل خو یایي چې آیا یو دوست یو ملګری د بل دوست و ملګري سلیوي خلي، مړ کوي، قبض روحي کوي. کله دا خبره ورته وکړه، پروردګار ورته وایي چې ای اسرائیل لاړ شه ابراهیم ته وایه چې هل یکره الحبیب لقاء حبیبه، آیا یو دوست یو ملګری د خپل دوست و ملګري سره ملاقات نه خوښوي، پسند نه کوي؟ آیا یو دوست یو ملګری خپل حبیب نه، خپل خلیل ملاقات نه ډریږي، خوفزده کیږي، بد ورباندې لګیږي؟ نو دا خو مرګ ملاقات نه مده. کله دا خبره ابراهیم پیغمبر ته وشي، فورا راضي شي، تیار شي چې زه مرګ ته تیار یم. نو که انسان څه کله ایمان پخته وي، قوي ایمان وي، پوه وي چې مرګ ملاقات د پروردګار سره، رب سره، هغه انسان مرګ نه ډریږي، نه خوفزده نه کیږي، هغه مرګ ته استقبال ته ورسي، هغه مرګ سره روبرو کیږي ښه خوشحالۍ سره. یو بل شی چې روایاتو کې تاکیدا راغلی دی جنکندن اسانوي، هغه قرآن مجید تلاوت و قرائت ده. روایتو کې شته دي چې کوم کس قرآن تلاوت کوي، خصوصا قراءتها بعد کل صلاة، هر یو لمنځه بعد یومیه لمنځه بعد قرائت قرآن، تلاوت قرآن چې کوم کس کوي، هغه جنکندن اسان وي، جنکندن کې ورته سهولت جوړیږي. دریم شی چې روایتو کې هم راغلی دی چې باعث جوړیږي انسان جنکندن اسان شي، سهولت جوړ شي، روژه ده. خصوصا ماه رجب و شعبان روژې دي، مستحب روژې، یا هر میاشتې کې 3 روژې اول کې اخیر کې کوم انسان ستی، هغه ته جنکندن کې سهولت جوړیږي، اسان وي جنکندن. یو بل شی چې جنکندن اسانۍ دپاره روایاتو کې یو سبب ذکر شوی دی، نماز بر وقت دی. هغه کس هغه یومیه المنځونه بر وقت کوي، هغه کس هغه المنځو وخت محافظت کوي، المنځ وخت سره کوي، حفاظت کوي د المنځ وخت. یو بل شی چې روایتو کې تاکیدا راغلی دی صله رحم دی. کوم کس صله رحم ورکوي، هغه ته جنکندن اسانیږي، سهولت جوړیږي. خصوصا صله رحم والدینو سره، پلار و مور سره، دا ډیر مهم دی، انسان جنکندن اسانیږي. کوم کس پلار و مور سره رابطه، رشته، تعلق مضبوط وي، قوي وي، ښه وي، مینې محبت نه ډک وي، یغه جنکندن اسان دی. کوم کس مور پلار سره خصوصا تعلق کمزوری وي، جنکندن کې سختی وي. دا حکایت شیخ عباس قومي ذکر کړی دی چې پیغمبر اکرم یو جوان جنازې ته لاړو، جنکندن سختۍ سره و، تکلیف کې و. پیغمبر تلقین شهادتین ورته خیل، هغه شهادتین و تلقین نشو ادا کولی، شهادتین نشو ادا کولی. پیغمبر حیران شو، پوښتنه وکړه دی مور شته دی؟ چې ورته وویله یا رسول الله دا مور دی. پیغمبر اکرم مور نه پوښتنه وکړه، دې نه خو ناراض نه وي، دغه جوان نه خفه خو نه وي؟ هغه ورته یا رسول الله شپې کوله کېږي، خپل بچي نه ناراضه یم، دې ما سره ظلم کړی دی، بچي نه راضي نه یم. پیغمبر ورته وایي چې دې جنکندن سخت دی، دې ته تکلیف دی،
سکرات موت سره روبرو دی، دې ته معافي وکړه، بخشش وکړه. کله پیغمبر التماس ورته وکړي، پیغمبر وجې نه هغه وایي چې یا رسول الله اتا وجې نه، اتا له مخې نه دې ته ما عفو درگذر معافي مې ورته وکړله، بخشش مې کړلو. جوان سره پیغمبر روبرو وي، پیغمبر ورته وایي چې دغه جملې وایه، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر و یعفو عن الکثیر. هغسې پروردګاره څه کم ثوابونه، کم عملونه قبلوي، زیات گناهان انسان ته معاف کوي. ما زیات گناهان معاف کوي، ما کم عملونه قبول که. اول ټایم کې جوان سره روبرو یو تور خوفناک کس سره روبرو وي، پیغمبر څه کله د ذکر ورباندې وایي، ورته وایي چې اوس چی کس هغه چې یو خوشنما صورت والا کس قسم معطر دی، عطر و خوشبوی ته نه رسي، اندغو الفاظو سره هغه نه سیلې وځي، جنګندنې اسان شي، سهولت ورته جوړ شي. پس یاد وساتئ صله رحم خصوصا مور و پلار والدینو سره جنګ کندن اسانۍ دپاره یو مؤثر عامل و سبب دی.